بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا زمون په پښتنو کې دا یو غلط فهمي ده. مثلا یو سړی وفات شو نو د سړی په مال کې ښځې ته شرعي حصه ملاویږي په میراث کې. نو دا ورثه یې راولګي دا ښځه د میراث نه محرومولو دپاره د دې ښځې نکاح د عدت نه پس بل چا سره وکړي. نو بیا د دې دا ګمان چې دا ښځه دغه مړ خاوند نه چې کومه حصه ورته میلاوېده د هغه حصې نه دا محرومه شوه او دا د دې حق نه کېږي. حالانکې داسې نه ده. خو دا ښځه د عدت نه بس بل چا سره نکاح هم وکړي خو د هغه اولني خاوند چې کوم وفات شوی دی او کومه حصه د هغه نه میلاوېده اکه حصه به دې ته په هر صورت میلاویږي. دا معاف کېږي نه او نه څوک محرومولی شي. دا د الله رب العزت د طرف نه مقرر شده دي. دا څوک نشي ختمولی. دویمه غلط فهمي دا ده چې انسان وفات شي نو د په مال کې څنګه چې د زامنو حق دی داسې د لوریانو حق هم دی. زمونږ پښتانه هغه میراث چې تقسیم کړي نورونه په خپل مابین کې خپلې حصې واخلي خپلو خویندو ته پکې حصې نه ورکوي. نو د بعضو خو دا ګمان دی چې د خویندو حصه خو د سره اړو دین اسلام کې شته نه او بعضو دا ګمان دی چې دین اسلام کې د دې حصه شته خو لیکن ورکوي یې نه. خو بیا چونکې د ځمکې او د جایداد خرڅولو دپاره د خویندو دستخط هم ضروري وي د هغې ګوته لګول هم ضروري وي. نو په دوکه باندې او په حیلو سره د خویندو نه دستخط واخلي او هغه جایداد خرڅ کړي او ټول جایداد د رونو په مابین کې تقسیم کړي خویندو ته پکې حصې ورنه کړي. نو یاد ساتئ داسې قسم خلک چې کوم دي دا ظالمان دي او حرام خواره دي. دا د خویندو حق دی د خپل جیب نه ورکوي بلکې دا د الله د طرف نه مقرر شده دي او دا د الله حق خپلو خویندو ته حواله کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنة یوم القیامه. څوک چې د یو وارث میراث اخوري هړپ کړي ادای نه کړي نو قیامت په ورځ به الله رب العزت د ده په حصه کې چې کم جنت په وراثت کې رسي اکه وراثت نه به د هغه جنت نه به محرومه کړي. بیا مولا علی قاری رحمه الله ډېره ښکلې منظرکشي کړې ده. فرمایي چې عام طور سره یو وارث په انتظار باندې چې ما ته به د پلار نه یا د مور نه په وراثت کې مال پاتې کېږي او په دغه مال باندې به مونږ حج لزو یا به عمرې لزو یا به خپل قرضونه ادا کوو مختلف قسم صورتونه جوړ کړي وي. نو چې کله د وراثت وخت راشي نو یو ظالم په مقرر شي هغه میراث دوی ته ورنه کړي محروم یې کړي. نو همدغه شان به د قیامت په ورځ چې کله د ده دا ګمان وي چې په نیکو اعمالو به ما ته اجر میلاویږي جنت به میلاویږي چې کله موقع د نیکو اعمالو د اجر راشي نو الله رب العزت به د هغه نیکو اعمالو د اجر نه او د جنت نه محرومه کړي څنګه چې په دنیا کې دا وارثان محرومه کړي. نو شریعت د دې دپاره خپلې حصې مقرر کړي دي او د خپل غاړې خلاصولو دپاره دا ضروري ده چې دا حقونه مونږ او تاسو ادا